وی بهر حال ما غاس په لګ اخوا کړل سحر می د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله رسول بیگا می تلاوت کو د تلاوت په دوران کې بهر بر پاسمان کې رڼا شو او زما اس پیدا سي ټوپونه وال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې اے اوسه چې کله تا تلاوت کو فرشتي راغلي وای د رحمت فرشتي راغلي ستا قران اوریدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بهترین خلق کم یو دي د زمکی په سر باندې خ خلق موږ وو چې موږ ته بل سړی خو وای نبی علیہ السلام چاته خویلې دي یو کس پکې دا دي چې کوم سړی د قران خپلم قران زده کوي بل تم قران خي کله چې جنگ احد وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر صحابه شهیدان شوی نبی علیہ السلام په یو قبر کې درې سلو صحابه اچول هغه کې هم نبی علیہ السلام ساجيبه خبره کوله صحابه ته ویلي ايكم اكثر اخذا للقران کوم یو په دې کې ډیر قران والا چې پیله واچو یعنی په قبر کې به اگر سره پیلا چولو په صحابو کې چې کم خلق اخذا للقران چاته قران زیات یاد وي څوک د قران کامل قاری وي هغه به پیلا چولو د پاسه بیا په نور صحابه چول یو قبر کې به دوه درې صحابه به چول یو بزرگ دی علامہ سیوطی رحمت الله علیه خپل کتاب کې لګي و یو ځکه قبر کنستیدلو و دې جو قبر والا یو وخت یو زیر سخکار شو په دې قبر کې ډیره زیات رڼا و او دا سړی په قبر کې وینا سو تلاوت کول په قبر کې علامہ سیوطی رحمت الله علیه لګي وای دې سړی په دنه आवाज کو چې زما دا قبر بند کا اډیر په اطمینان سره ناسو تلاوت کول دې خلق وای قبر بند کو تاسو دې سړی کو دا سړی سو جواب ورته ملو شو دا د قران قاری او ډیر زیات د قران تلاوت کو ځکه الله پاک چې کوم دې دا مرتبه ورک نو اول نمبر د زمکی په سر باندې خلق د رسول الله مبارک او د الله پاک په نظر باندې هغه خلق دي چې کم خلق خپل قران وای او بل ته خي دویم نمبر خلق چې نبی له صلوات و سلام ورته خلق ویل لکه موږ ته سړی خو وای کړه په دنیا کې موږ ته سړی وای دا خسړی دی دا خالم دی دا خاجي سیب دی نو دا رنگي نبی له صلوات و سلام او الله خسړی چاته ویل دویم نمبر خيارکم رسول الله مبارک فرمای پتا سو کې خلق احسنکم اخلاقا چې داغي اخلاق خوي دا په تاسو کې خلق دي چې د چا اخلاق خوي اوس موږ تاسو خپل اخلاق ته وګورو کنه تلاوت خو موږ ته پدې موږ تلاوت څومره کوو اخلاق ته وګورو موږ تاسو څنګه اخلاق دي په دنیا کې خو موږ تاسو یو کار کوو دي د پاره چې خلق و چې دا ټول نیک کارونه کوي اوس نبی رسول الله والسلام خسره چاته ویلې چې داغي اخلاق مزیدار اخلاقي په کور کې خزي سره په بچو سره علاقې کې قبيله کې خ اخلاق والا سره دا د زمکی په سر باندې د الله په نسبت باندې او د رسول الله په نسبت باندې دا خسره دي نبی صلی الله علیه وسلم تاسو تاریخ وګورئ د نبی